شهادت 50 کال دی په دې اراده راغلی یم ما تاسو سره وعده کړې وه په قرآن کریم کې مولانا رمضان منګل صاحب ناست دی الله پاک وایي د وعدې پوښتنه به کېږي ما تاسو سره وعده کړې وه چې دا تی چې کوم پر لټ ایښی دی د کومو مطالبو دپاره چې مې ایښی دی که ستاسې یاد دي په ورځ ما ویلی وو مال د ولسونو اتفاق د بري زیری تاسې بل جهان ته وښو تاسې مطالبه د ځان نه ده تاسې مطالبه د یو هیل نه ده ستاسې مطالبه د یو خیل نه ده ستاسې مطالبه دا ده چې د ظالم حکومتونو استازي زموږ د رسک لارې تړي د رسک لارې چې څوک تړي هغه باچهي څوک نه مني هېڅوک په زموږ لارې نه تړي هېڅوک په زموږ لارې نه تړي FIR پلانې FIR پښتونخوا ملي پارټۍ زه هغه ملګرو ته چې د پښتونخوا ملي پارټۍ په لیکو کې دي دا کم ټکان چې شوي دي د دې FIR باید چې پر DC پر کرنل پر هغه بل بلا وسي زموږ بچیان داسې نه دي زموږ بچیان داسې نه دي راوړي چې هر سپی به ټکان پر کوي هر سپی به یې وژني دا زموږ بچي دي دا موږ په ډېره خواري لوی کړي دي کرنل صاحب مهرباني کوه برګیډیر صاحب مهرباني کوه DC صاحب مهرباني کوه یو بچی که زموږ ضایع سو یو بچی که زموږ ضایع سو ذمهواره یې ته یې برګیډیره کرنله او DC صاحب دا پښتو وطن دی دا د حساب وطن دی خلک به دا نه کوي چمن داسې بې حسابه نه دی د چمن خلک داسې بې حسابه نه دي دا د ښاغلو غړیالیو مبارزو پښتنو وطن دی له دې ځایه څخه په بلوچستان کې ملګري ناست دي بلوچ پښتون سنجانګن ملګري ناست دي په بلوچستان کې د فرنګي خلاف اوله ناره له دې ولسه پورته سوې ده په 1929 کې اوله ناره له دې ولسه پورته سوې ده بیا چې هر وخت پر پښتانه تکلیف راغلی دی بیا خاص کر پر دې پښتانه پښتون ولس بیا د چمن ولس د پاچهۍ سره د خپل کام سره ډېر ټینګ لګېدلی دی د خانشید هېڅ ګناه نه وه خانشید د چا په کور نه و ننوتلی خانشید بېادبي ماف د چا بېعزتي نه وه کړی د خانشهید مرګ پر دې وسو چې د خپل ولس اختیار غوښت او په ګډه وسو په شر وسو در سره ملګري سو بې غیرته په مرګونو خلکو خدای نه خلاصېږي چمن پر ما حق لري د چمن په حیثیت محمود پر ما حق لري په حیثیت پارټۍ چمن پر موږ حق لري په حیثیت ولسونو چمن هر وخت خپله قرباني کړې ده هغه وخت چې خاني شهید سو ما نه دي کړي خو زمبوره نجلې مجبورې خبرې کوم خاني شهید سو پاره کې چې شهید سو په اشر شهید سوی دی لاسونه یې معلوم دي هر څوک چې دي تا شاني شهید مړ کړي بیا د چا سر په وږو پاته سو بیا د چا سر په وږو پاته سو د چا قبرونه معلوم سو تر اوسه د مرګو ته پهلوانۍ تر اوسه د مرګو دغه نه ځله خېږي په مرګونو خلک نه خلاصېږي بیا زه په الکشن کې ودرېدم زموږ حیا پکار یي خاني شهید د بل نه لاسه مړ و په وینو لړلی و پکار نه وه چې د زوی سره خلک درېدلي وای ودرېدل بیا له پورې خوا لیونیان ګرد سره کتار سو دا د باډر ګرد خلک یې ور وغوښتل که نورزی و که سګزی و که دا سګزی ګوډې پښې وې پلانی له سردار وایي پاګل لیونی پلانی سردار وایي چې محمود ته به ووټ نه ورکوئ محمود داسې او هغسې ګرد خلک رالو خوانو اکا زوی رالی یا بل غریب مجبوره کړی و د مدې زوی خان رالی دا شی زوی خان رالی د دغه زوی خان رالی لیکن پښتون ولس
دا ټولې خبرې ورکې کړي او خانشهید ته یې ووټ ورکړئ د خانشهید ووینو ته یې ووټ ورکړئ او پارټۍ یې بچاو کړه د خانشهید وینو ته ووټ د دنیا د لیونیانو خلاف خلکو واچاوه هر څوک مخالف وو نو په دې وجه د چمن ولس پر ما د محمود په حیثیت هم حق لري بیا عزیزانو چې غلطي وسوه زموږ پاچانو غلطي وکړه دا وطن رمضان مینګل ناست دی پښتون وطن و په کار دی چې په پښتانه کې دغه سوی وای زموږ د ولو څلور په منځ کې اختلاف راغلی بیا هېڅوک نه دي درېدلي بیا دغه پښتون چې پر چمن ولس درېدلی دی دا ولس درېدلی دی دا غږ به دې ته جنوبي پښتونخوا مه وایاست دا به جنوبي پښتونخوا نه بولئ نن د خدای فضل دی د پاکستان ټول خلکو مخ را کړی دی بل ځای د جلسې ځای نشته په د چمن پر لښتې مرداباد زنده‌باد عزیزانو رمضان مینګل ډېره مننه دا د ټولو ملګرو ډېره مننه دا هغه ټولو علماو چې د جمعې په لمونځونو کې هر وخت د فرلت حمایت کړی دی دا هغه ټولو پاچانو چې دلته یې مجلس کړی دی موږ د زړه د کومې شکریا ادا کوو موږ د ډېر احترام یې کوو ډېر دغه یې کوو عزیزانو خبره دا د دیني مسله ده دا د قرآن دغه د علما ناست دي که انسانانو مسله یې انسان معنا که انسان پر یو لار ځي که انسان یې ویلی دي مسلمان نه چې که انسانان پر یو لار ځي او لوړ جامع یې مخته ولاړه د انسان د احترام دپاره شرعي مسله دا ده چې دا جامع ونړوئ انسان ته لار ورکړئ ستا د مور تار تر جامع یو زرګ دی ستا د مور معامله د جامع یو زرګه ده انسان د لوږې سره مخامخ دی انسانان له لوږې مخامخ دي تا د مور پاسپورټ په غاړه راایستل مور پاسپورټ په دې هم نه یي ته به هم نه یې خامخا به لار خلاصوې عزیزانو موږ دې دپاره راغلي یو زه نن روان یم اسلام آباد ته پاکستان جازونه دي اوس زه دغه دپاره ځم او دغه فضل الرحمن سره خبره کوم نواز شریف سره یې کوم دلته ګردې پاچان یې راغلي د دې سره یې کوم زه دمکۍ نه وایم زه ډېر خوار سړی یم خوار معنا ګزارې والا چمن خلکو همت کړی دی په ډېر عدم تشدد په ډېره لوی همت یې دا به ساتو ګوره که ته یې موږ مجبور وکړو پلانا صاحب که دا ګډ پښتون وطن موږ درته پرلت نه کوي زه بیا پښتو ولکه ووایم ګډ پښتون وطن بیا یوه دا خبره به نه وي چې ما د چمن لار خلاصه کړه بیا به د پښتانه د اوبو خبره کېږي بیا به د پښتانه د وسایلو خبره کېږي بیا به د پښتانه په پاکستان کې د احتیاط دغه خبره کېږي د حق خبره کېږي د مصر لوی دغه چې و قسم دی چې هغه د خلکو ایږدي موږ دې خبر نه مجبوره کوي موږ خپل حق غواړو خامخا یې غواړو چې 200 ورځې هم داسې نه چې یوازې چمن زه خبرې نه شم کولی مشوره مې نه ده کړې سهار به خلک یا مشوره مې نه ده کړې د پاچانو سره ما مشوره نه ده کړې ما پارټۍ ته ویل دا جمعې پورې مې ورته ګورو را روانه جمعه د را روانه جمعه زه نه یم خبر پرلت کمیټۍ هر څوک مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړئ دې خلکو ته لار ورکړئ که مې نه کور د دې جمعې پس د جنوبي پښتونخوا په هره ضلع کې به پښتونخوا ملایمت پارټۍ د ډي سي او دفتر ته مظاهرې کوي هر ځای به پرلت کړي هر ځای به بده ورځ وي مسخرې مې جوړې کړې دي دا یوه خبره عبدالباري وکړه عزیزانو دا داسې نه کېږي موږ اوس د حاله خلک لرو کروړپتیان خلک لرو زه خواست کوم داسې خلکو ته چې په ولس کې خلک یې پېژني په چا پورې دا امانت خوندي دی په کار دا ده چې موږ اوس د حاله خلک زکات یې بولې عشر یې بولې صدقه یې بولې خیرات یې بولې په کار ده چې موږ په لکونو په کروڑو روپۍ جمع کړو دغه غریبانو دپاره چې سهار ماښام دلته پرلت کوي بیا چې دغه کمیټۍ فیصله وکړي چې کم کورونه د دغه حقداره دي ورونه زه د اسمانه که د مځکې د دا فنډ دپاره 10 لک روپۍ ورکوم هر سړی
خواري دې م لس لکه راوړي او بل دې م راوړي او بل دې م راوړي د لسو بالا ور وغورځو خواجه صاحب یو دی پنډ غواړي چې دا زموږ غریبان خلک چې دا سهار ماښام ګزاره یې نه کېږي څو 2000 کوره وي 3000 کوره وي نه ده ګرانه زه شو د هغه خلکو ته مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ چې د زکات پیسې پر میدان کېږدئ قسم ده که په چمن کې یا لڅ سره ښځه پاتې سي یا لڅ پښې ماشوم پاتې سي یا څوک وږی پاتې سي عزیزانو دې دپاره زه راغلی ومه دا خبره مې کوله موږ هغه نه یو دا کار چې روان دی عزیزانو دی به انشاءالله نه یوازې کېږي په مصر کې د تامن سکویر والی کې څه والی انسانان راووتل موږ دې ته مجبوره یو موږ سره دې خلک کښېني موږ خالي دا غواړو یو ډیورنډ لاین دی لاین خو پولې وې ټکې وې چاته معلوم هر چیرې شوه بیا تا پر موږ باندې دغه راوګرځوله کپس د دې کپس په هاخوا زما مځکه زه دې مځکې له څنګه ولاړم د دې کپس شو هاخوا ته خپل دم زما مځکه ده زما د پلار مځکه ده زما د نیکه مځکه ده زما معنا د دې ګردو هیلو زه دا حق لرم په جهان په قانون کې زه حق لرم موږ دې ته مه مجبوره کوئ چې موږ د جهان عدالتو ته ولاړ شو بل څوک تله که نه تله پښتونخوا مليان پارټۍ د پښتانه د حقوقو دپاره بین الاقوامي عدالتو دروازه مټه کړي خامخا به ورته وایي بین اقوام متحده خوراک محکمې ته وایي چې مهرباني وکړئ دا دغه انسانان 50 کاله کېږي د لوږ سره مخامخ دي ولې کومک نه کوئ ولې لار نه نیسئ ولې پر دې حکومت غږ نه کوئ اوس که ستا دا خیال وي زه دا غټه خبره یې بولم ناروا یې بولم عزیزانو بده خبره یې بولم زه به د لوږې سره مخامخ یم ته به ما نه په لاهور کې پرېږدې نه به په کراچي کې پرېږدې نه به مې د پټیو د بلوچستان لار پرېږدې پر لسبیله باندې نه به دلته لار راکوې بیا به ته دلته باچا یې دلته به ډي سي یې الکشن به کوې قسم دی چې الکشن و دغه دې ټول په دغه درور منډې خلک یوه لیکن چیش الکشن څه د مور الکشن څه د مور باچایي ته د چیش باچایي کوې زه له تا چیش غواړم زه له تا هغه شی غواړم چې د زمانو زما حق دا زما کور دا نږدې دا ته منډۍ په سوودو کانونه عثمانزی په سوودو کانونه جوړ کړي دي علیزی په سوودو کانونه جوړ کړي دي ادیزی په سوودو کانونه جوړ کړي دي نورزی په سوودو کانونه جوړ کړي دي زه د خپل دکان له ځم ځان ساتم له تا ایسته غواړم بلکل ما وګوره په سپی مې ګورې کوم په سړي ګورې ومې ګوره زه خپل کلي له ځم ماښام بېرته راځم دا زما حق دی پر دې باندې تر هره ځایه عزیزانو تر هره ځایه موږ د دوی سره ځو خو د جنګ خبره اخري ده جنګ بیا بل شکل د خدای دې لرې لري یوه خبره بله خطرناکه ده عزیزانو د دې فلات سره تړلې خبره خو نه ده عزیزانو داسې معلومېږي په ادارې به کوو دلته ټول کور یې ودان پاچیان دي ناستې دي مختلف ګروپونه دي مذهبي پاچیانې دي مختلف پاچیان دي عزیزانو نن سبا داسې یو حال روان دی د مرکزي ایشیا د روس څخه ملکونه آزاد شو دلته ډېر ارزانه پټرول ډېر ارزانه بجلي ډېر ارزانه تیل ډېر ارزانه ګاز او دا زموږ افغانستان د دنیا ځان په نعمتو ډک بیا وزیرستان بیا دا ګډ وطن عزیزانو د دې باندې د لوی طاقتونو کش روان دی زموږ حکومت نه دی په اودس زموږ حکومت نه دی په اودس طالبان ته موږ خواست کوو طالبانو مشرانو ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ ستی او د پاکستان د حکمرانانو د عقل امتحان دی که د چین او امریکې په کشف بګیر کې لکه روانه چې ده روس چین امریکا اسرائیل هندوستان ایران که د دې په کشف بګیر کې عزیزانو موږ کښېوتو یو وار به بیا خدای مکه خدای مکه یو وار به بیا افغانستان دا زموږ مځکه د پښتانه دا به بیا د لویو سانډانو د غوبل میدان یو وار مخکې بن لادن خدای خبر چیرې و افغانستان پر چکر چکر شو بیا بل وار 40 کاله دا لوی جنګ تېر شو اوس بیا د استعماشي روانې دي لکه پر دې وطن چې بیا خلک سره لپړي د چین او د امریکې جنګ یې پر څه شوی جنګ پر دې دی چې د دنیا چې څه په سمندرونو کې کار کېږي دې ته تر ټولو لنډه لار په شدت تاجکستان او ازبکستان دې ته د ګوادر لار امریکا
یا نور قوتونو په وژلو د لویي دې سره پرېږدي. که پاکستان حکومت دا غلطي وکړه خدای مکه دوی لګیا دي سهار ماښام په اخبارونو کې راځي وایي 26 که 30 تنظیمونه جنګي په افغانستان کې. د افغانستان جنګي تنظیمونه چیرې وو؟ طالب ټي ټي پي خو په دې جوړه شوه. تا لکه حوصله وویل که کوم ملګري وویل تا په وزیرستان کې خلکو د ګولۍ ونیوې په زراعو خلک دې مړه کړه رد عمل بې دغه وو. خود به خلک ورځېدلي تللي به یې افغانستان ته. لیکن افغانستان دا نه کوي. دا غلې ونه دي یې ماغزه خراب کړي. تا هېڅوک څوک ستا ته په لاس نه ورکوي. دا کولی شي چې عزیزه دلته کښېنه توپک به نه اخلي. عزیزانو پام به کوو موږ ګډ دا وخت د بلوڅو پټ ښکاره 15 تنظیمونه دي د جنګ. ازبکستان تاجکستان کې 12 تنظیمونه دي د جنګ. دلته نږدې ځینې نومونه نه اخلم کوټې کې 2 ډېر زورور تنظیمونه دي د جنګ. موږ دغه سپېرې خولې ورته ناست یو. دا تنظیمونه به خلک استعمالوي په وطن کې ځان منګل به مهرباني کوي بلوڅ به مهرباني کوي. که خدای مکه یو وار بیا دا ځکه د امریکې د چین لکه اوس چې نقشې نښانې راغلي دي دا د میدان جنګ شو بیا به موږ خوش په بلاخته کېږو. عزیزانو پر غلط روان دی. پر غلط موږ غلطه مطالبه نه ده کړې. موږ د خپل دنیا ته وایو موږ حق لرو. 8 لارې موږ لرو له باطني بیا داسې واخلو انګوراډه تر پیرمله تر تورخم او تر بولدکه 8 لارې افغانستان ته لرو چې په کراچي باندې د پاکستان په معنا په کراچي باندې چې ته کم ټکس هر شي د اخې د ماسې پر بولدک واخه د ماسې پر باطني واخه د ماسې پر کمردین واخه د ماسې پر انګوراډه واخه بیا مې نو مه زیروه ماسې ټکس واخه زه پر دغه نظم د کراچي سې نه راوړم ورته ګرانه. بیا د دنیا مارکېټونه د جاپان په شیانو د چین په شیانو د دنیا په شیانو ډکي. ته وایي چاته نه درېږې که په سکر کې یو پښتون ناست دی هغه دوکان ته لاړ شي کوې. که په حیدرآباد کې ناست دی هغه دوکان ته لاړ شي کوې. چای هوټل د چای هوټل هغه راښکاره کړه NOC ورته وایي چې اعتراض سرټیفیکېټ. زه به پنجاب درځم کوم ځای ته بیا یاست؟ کوم ځای ته بیا یاست؟ زه به پنجاب ته درځم چې زما نوم محمود دی د پلار نوم یې ګلصمد دی دا علي سړي زما ضمانت کړی دی نو زه په پنجاب کې دوکانداري کولی شم. کوم خوا ته بیا یاست؟ دا ملک د 4-5 قومو ملک دی. پنجابی پښتون بلوچ سندی سرایکی. که څوک پاکستان چلوي پاکستان خلک په درواغو شرعي بخښنه غواړم. هېڅوک نه د خدای دا مني نه د قاید اعظم دا مني. چغونه کوي بې بدبخته خلک. د پاکستان آیین چې راواخې پاکستان پر آیین لیکلي دي اسلامي جمهوریه پاکستان. درې سره درواغ. اسلامي ته ګرده دې ناست چې دا ملک اسلامي دی. اسلامي جمهوریه پاکستان. جمهوریت یې چیرې دی؟ پاکستان معنا د پاکو انسانانو کور. دا یې پر آیین لیکلي. خدای پاک دا د خدای دا نه مني ظالمان. رمضان منګل علما ناست دي. قرآن کریم وایي واعدلوا هو اقرب للتقوى. تاسې عدل وکړئ تاسې به تقوا ته نږدې شئ. دا پاکستان نه مني. محمد علي جناح په کوټه کې هغه کې تقریر کاوه ژوندی و په کوټه کې د صاف کالج یا ما خیال دی جرنیل منیر ایوب خان یا چا خبره اورېدلې وه. محمد علي جناح په خپل تقریر کې وویل ما د ځینو جرنیلانو خبرې واورېدې دوی په سیاست کې خبرې کولې. دا د دوی کار نه دی. دوی به تر آیین لاندې واوسي. سیاست د سیاستدانانو کار دی. پاکستان کې به دغه نه کوي. دا خبره نن هم دا اوس چې الکشن روان دی زه معافي غواړم. زه آرمي چیف ته خواست کوم. زه د فوج و ISI مشرانو ته خواست کوم چې ستا خلک دغه یې نه دي ناست. اوس هم خلک وربولي پر کوم سیټ ته درېږې تا ته به چیرې ور درکړو. ته هلته داسې کې وروره دا د آیین خلاف ورزي ده. که څوک پاکستان بچاول غواړي یا یې چلول غواړي مخکې ما ویلي دي په جلسه کې مې وویل نن هم دا خبره کوم. اوس هم بله لار نشته. د پاکستان ټولې سیاسي پارټیانې د پاکستان جرنیلان د پاکستان ججان د پاکستان تاجران د پاکستان ماهران دا به سره کښېني ګډ چې دا ملک څنګه چلوي. خود به د غړیانو وورسي
اسلام هم ورسي فلاني به هم ورسي مولانا بنګل به هم ورسي سره کښې به نو چې څنګه شروع هغې دپاره اوله خبره دا ده چې دلته به آیین وي آیین به بالادستي آیین به څوک مني پوځیان ملیشیاوي کرنیلان په سیاست کار نه لري او کې په لري دوی پوسه پاکستان یې پوسه موږ پوسه په پرلط کې پوسه یا به سره لګیاوي کښې سره کوو زه دا خبره کوم مخکې ما نه ده کړې که په دې خلک خوا به دري چې دا پرلط ګناه ده دا پرلط دا ګناه ما کړې ده زه پکې شامل یم بل هم ولکه پرېږده نور کښېنوم نور کښېنوم نور کښېنوم نور خامخا یې کښېنوم او د موږ سره به کښېني زه به نه یم ناست زه به نه یم ناست لیکن د خلکو سره به کښېنئ مهرباني وکړئ عزیزانو کاختي نیستۍ سره ډېرې سوي دي او سوداله خلک پیسې راوړئ چې دا خلک یو فنډ جوړ کړو بیا د غریبانو خلکو دا کار به جاري وي دا به جاري ساتو عزیزانو غټې خبرې زما نه دي زده بل څوک د فرات والا سره تر اخره پورې ذکر نه ځي لا اله الا الله محمد رسول الله مصطفی مینان پاکي د خدای سره دی تر هره ځایه تر ښې خبرې زه نشم کولی او که چیرې بیا چا زور کاوی بیا یې مړي کول دا چې اسانه زموږ بچیان نه دي راوړي نه زموږ بچیان دلته سپاندې سپېره نه دي زه به د ډوډۍ خبره کوم زه به د روا حق خبره کوم زه به ځمځکې له ځم خپل دغه کوم ته به پر دې ما وژنې پو بیا به ته څنګه ښه روان یې بیا به څنګه خوند درکوي تا دې مړ کړه تاسو به خوند درکړي دې مړ کړه بل څوک یې ذمهواران دي که زموږ یو بچی چا مړ کړي دا بیا واورئ که زموږ یو بچی دا دوه کسه دي بالکل وکیلان دي د ډي پي او خلاف د کرنل خلاف هر څوک شته یو ښه یاست د هغو خلاف په عدالت کې بالکل سپریم کورټ کې موږ دعا کوو چې دا بدماشان موږ نه پرېږدي ودغه ته رام کار ته بیا که دوی جنګ کاوه جنګ بیا کړو د جنګ خبرې وایي د جنګ پروژې خبرې ساتي پرېږدي جنګ نه کوو چې کاوه ته خدای دې بخیر خدای دې بخیر وقت بعد ونی بچه نتیجه نکرد سر نکرد سوی یو چیک ایران خبره ده دا کار سم روان دی ا د نیستۍ خبره پکښې ده هغه زه بیا دا کوم چې موږ به حق کوشش کوو کوي بیا نه کار سم سړی دی نور خلک دې ته پیسې جمع کوو بیا فرض یې که 50 کیلو ګونۍ 10 کیلو را 2 کیلو شنې چای 2 تورې چای 5 کیلو ټیم دا زما خیال د 1000 کېږي د 1000 یوه غوټه دا هر کور ته پر لس والا فیصله کړه چې فلانی کور دی ادکدار 2-3 کوره به ایسته سمانه لري 5 کروڑ روپۍ دا کولی شو دا کوو ورور جنګ چې برابر شوي یو لکه مولانا منان صاحب وویل صبر مولانا صاحب تا لږ نرم ورته وکړه دوی به موږ ته خیرات نه راکوي دوی زموږ د کام سرمایهدار دي د دوی سره ډالر په کوټو ډک پراته دي پیسې به راکوي زموږ وږي ساتي نور موږ د کام لښکر یو موږ به د مخ په سر کې جنګېږو دوی دې خپلې پیسې ګټي دا به سره کوو عزیزانو د دغه مجلس دی نور نشم غږېدای لاره ته ولاړ دی بیا سختې خبرې راشوي هغه نشم کولی خبره دا نه ده موږ دا کولی شو بایزید روښان د مغولو خلاف ګرد جنګ د خپلو ملګرو په زکات په پیسو او د عشر په پیسو عزیزانو بس ډېره مننه ټول ودان زه به 2-3 نارې به وکړو خدای دې خیر درپېښ کړي موږ ته سره درسره بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر